بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه د یو اهم موضوع متعلق خبره کوو چې خپل دوست او دشمن وپېژنئ. زموږ دوست څوک دی او زموږ دشمن څوک دی؟ دا بل څوک نه دي، زموږ خپل سوچ. که زموږ مثبت سوچ دی دا زموږ بهترین دوست دی، زموږ ښه ملګری دی، او که زموږ منفي سوچ دی دا زموږ یو بدترین دشمن دی. داسې دشمن دی چې زموږ وجود هم ختموي، زموږ معاشره هم ختموي، زموږ معاشرتي ژوند هم ختموي، دغه شانتې زموږ د ژوند نه خوشحالي راوباسي. نن په دې اهمه موضوع باندې موږ خبره کوو. مثبت سوچ چې دی د انسان له حوصله ورکوي، مثبت سوچ د انسان امید قایموي، مثبت سوچ چې کوم دی د انسان کامیابۍ ته رسوي. منفي سوچ بغض، حسد، کینه، دغه شانتې خوف، ناامیدي دا پیدا کوي. هر ټیم به ته یېرېږي، په زړه کې به دې یری، ګبراهټ به وي، حسد به وي په زړه کې، بل مسلمان ته په زړه کې خیری، بغض به دي، کینه به دي، بل چاته په ښه نظر نه شي کتلی. همیشه به وایي چې دا ولې چل وشو، دا ولې چل وشو. نقصان به سازی، د بل کس د فایدې سوچ به نه کوې. چې کله ته د بل د فایدې سوچ نه کوې نو ستا خپله فایده به هم نه راځي. ځکه الله د هغه چا مدد کوي څوک چې د بل چا مدد کوي. نو ښه سوچ او منفي سوچ په دې باندې به نن مختصر خبره کوو چې زموږ سوچونه به څنګه مثبت کېږي، مثبت طرف ته موږ څنګه منډه وهو او منفي طرف نه موږ څنګه ځان ساتو. دغه شانتې که چا مثبت سوچ دی دا به څنګه مضبوطو، او منفي سوچ دی چې دا به څنګه ختمو. د دې یو څو مختصر طریقې. ولې مثبت سوچ چې کوم دی که نه، دا په قرآن کې هم دی، مثبت سوچ په حدیث کې هم دی. مطلب دا چې پیغمبر اسلام موږ ته حکم کړی، د خپل ژوند نه موږ ته دا خبره ثابته کړل ده چې تاسو په خپل سوچ کې، په خپل ذهن کې مثبت خبرې ډېرې راولئ او د منفي خبرو نه ځان ساتئ. په دې وجه په قرآن کې الله رب العزت فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. په دې وجه فرمایي وان لیس للانسان الا ما سعى. په دې وجه باندې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. شکر کې الحمدلله و الله به نور زیاتئ. څه کار کې، محنت کې، مشقت کې د بل چا خیر لټئ، الله به ستا خیر لټئ. دا شانتې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د مؤمن هره معامله د خیر نه ډکه ده. که دې ته تکلیف رسي هم د دې فایده ده، که دې ته نقصان رسي هم د دې فایده ده. دا شانتې پیغمبر اسلام د حدیث نه دا خبره معلومیږي و چې ته دوا کې نو په دوا به دا یقین ساتې چې دا دوا مې الله قبلوي. چې ستا په خپله دوا یقین نه چې دوا کوم او الله به قبول کړي، قبول نه کړي دا دواګانې ستا نه قبلېږي. په کومه دوا چې ستا یقین و الله به دقه دوا ستا قبلوي. دا شانتې منفي سوچ چې کومه دی دا به ستا ژوند خوري، دا به ستا په زړه کې بغض پیدا کوي، حسد به پیدا کوي، کینې به پیدا کوي، د زړه بیماریانې به تاته پیدا کوي. الله رب العزت فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. چې هغه قوم بربادیږي، هغه قوم سمې لارې ته نشي راتلی تر څو پورې چې هغه په خپله باندې د خپل لارې د ښه کولو، د لارې سیده کولو کوشش نه یې کړی. نو موږ د خپل منفي سوچ په څنګه سیده کوو، د مثبت سوچ په خپل موږ څنګه مضبوطو، د دې لپاره یو څو خبرې کوو. ګوره مثبت سوچ چې ته کوې که نه نو ستا په وجود کې به سیروټونین خارجېږي. دا د خوشحالۍ هارمون دی، د خوشحالۍ هارمون دی. خوشحاله خوشحاله به ګرځې، الله نه به دې امید وي، د مرګ نه به نه یېرېږي. که د مرګ ته وایي چې مرګ را باندې راشي نو ستا په زړه کې به د الله نه دا تمه وي چې زه به جنت ته ځم. ستا به په خپل ځان اعتماد وي، نیک کارونه به کوې، بل ته به د فایدې، بل ته به د خیر سوچ کوې. او که ستا منفي سوچ وي نو هر ټایم به ته یېرېږي، زړه به دې کمزوری، بغض، حسد، کینه، لالچ دا به ستا په زړه کې وي. همیشه به د بل د نقصان سوچ کوې. حضرت علی رضی الله عنه په جومات کې ناست و، یو کس راغی د ګیرې ټوله لمده وه. دا بل کس ورته وویل ټوله دې اوس شراب وڅښه و راغی، د شرابو نشې وکړه و راغی. حضرت علی رضی الله عنه ته وفرمیل نه زه په دې دا ګمان نه کوم چې دې شراب وڅښه، بلکې زه به په دې ښه ګمان کوم تر دې پورې چې دې زما په مخ کې شراب نه ایسکل. چې زما په مخ کې شراب وڅښم زه وایم چې اوس یې وڅښه، چې زما په مخ کې نه ایسکل نو زه په دې دا ګمان نه کوم چې دې شراب وڅښه. زه وایم چې دې اودس وکړو وراله، زه وایم چې دې چې دی نو مخ لاس وینځل دې اوبه وڅښې. نو په بل باندې ښه ګمان کول دا ایمان حصه ده. دا په حدیث کې هم راغلی دی، د حدیثو نه دا خبره ثابته ده چې په بل باندې ښه ګمان کول دا د ایمان حصه ده. په بل مسلمان باندې ښه ګمان کوې، بد ګمان په چا باندې نه کوې. دوه کسان روان دي نو ته داسې نه وایي چې غلط کار له روان دي، لانجې له روان دي، جګړې له روان دي، چا نه غلا له روان دي. نه،
ته به ښه سوچ کې ښه خبره به کوې د هغه متعلق به ښه سوچ کې چا خیرات وکړو داسې به نه وي چې ځان ښایي داسې به الله دې تقبل کړي چا ښه ګاډه واوسم داسې به نه وي د غلا پیسې دي د چرسو پیسې دي د افیمو پیسې دي د حرامو پیسې دي بلکې داسې وایه الله دې له ګاډه ورکړو الله برکت پکې ورته واچوي الله موږ له هم راکړي داسې کوه ښه سوچ کوه چې ښه سوچ ته کې ستا به مخه روانوي ستا به ژوند ښه کېږي او اګنور کوه پالتو شیزونه غلطې خبرې چې دا به اګنور کې غلطې خبرې چې دی څوک درته غلطه خبره درچوي هغه ځګې به پرېږدې هغه غلطې خبرې به پرېږدې چې تا کله دا اګنور کول شروع کړه دا خلک ډیلیټ کول ته شروع کړه د خپل ژوند نه او د غلطې خبرې ډیلیټ کول ته خپل ژوند نه شروع کړه ستا ژوند به خوشحالۍ ایله په خوشحالۍ ژوند تېر کړې امام ابو داود وایي که د خلکو ته پته ولګېده بادشاهانو ته پته ولګېده چې موږ څومره په خوشحالۍ کې نو دوی به زموږ سره جګړه وکړي دوی به زموږ سره په دې خبره جګړه وکړي چې موږ څومره په خوشحالۍ کې یو نو دا خوشحالي په دین کې ده دا خوشحالي په ښه سوچ کې ده په مثبت سوچ کې ده د بل لپاره په ښه رایه قایمولو کې ده چې د بل لپاره ته غلطه رایه قایمې ستا سوچ غلط دی ستا ذهن ګنده دی د بل متعلق ستا ذهن ګنده دی نو ستا خپل وجود په بیماریانو کې اخته کېږي ستا په وجود کې کارټیسول هارمون خارجېږي دا ستا وجود غرقوي شوګر بلډ پریشر دغه شانتې په څونه مسلې درته سازوي تا د هایپرټنشن مریض جوړوي ته به همیشه ته به د ځان څه لګې د ځان څه به سوچونه کوې یو څو خبرې مختصر یو څو خبرې کوو اوس اخري چې یو 15 خبرې داسې دي چې په هغې سره موږ خپل مثبت سوچ نور هم مضبوطو خپل منفي سوچ چې کوم دی دا به ختمو د 15 خبرې مختصر خبرې اولې خبره په هغې کې دا ده شکرګزاري چې موږ شکر کوو الحمدلله وایو په هر څه چې الله موږ له سم راکړلي په دې موږ شکر کوو ګوره ځان ته به ښې خبرې را مخې ته کې چې ته ووایې چې یا الله تا پلانکي له بنګله ورکړله نو الله تا پلانکي له بنګله خو ورکړله خو د هغې خو بچي نشتي ستا خو الله بچي درکړلي تاله نو ته به د خپل بچو شکر ادا کړه ته وایې چې پلانکي له الله مال ورکړی نو تا له الله چې دی نو ښه ښځه درکړله نیکه ښځه درکړله ته وایې چې پلانکي له الله دومره مال جیداد ورکړی نو تا الله د ټینشنونو نه ساتلی هغه الله په ټینشنونو کې مخته کړی هغې سره نو ښه سوچ ښه صحت او ښه دغه دا به ځان ته رامخې ته کې په هر ښه کار باندې به الحمدلله وایې او که ته دا نشي کولی نو هر ماښام به د ځان څه لیکې کم از کم ګوره 3 خبرې موږ لیکلی شو اولۍ خبره ده چې الحمدلله الله پاک راله بهترین صحت راکړی دویمه خبره مو هر ماښام د ځان څه دا لیکلی شو چې الحمدلله مونږ 2 ټایمه روټۍ ښه وخوړه ښه په خوشحالۍ هم دا ورځ تېره کړه درېمه خبره مونږ دا کولی شو چې الحمدلله الله راله کور راکړی الله بچي راکړلی الله دا راکړی الله دا راکړی الله دا راکړی الله خو ډېر زیات نعمتونه یې په مونږ نو دا کم از کم 3 خبرې هره ورځ مونږ د ځان څه لیکلی شو چې دا تا کله د ځان څه لیکلي نو ته به کامیاب یې ستا وجود چې دی نو دا به ستا زړه به مطمئن وي ګوره چې د چا زړه پیغمبر اسلام حدیث مطابق د خبره ده و چې په وجود کې یو ټوکړه ده چې دغه ټوکړه برابر شو ستا ټول وجود برابرېږي او هغه ټوکړه چې دی نو هغه زړه دی الله وهي القلب دغه ټوکړه چې دی دا زړه دی چې ستا زړه برابر شو ستا به ټول هر سره ټول سیسټم به دې برابري دویمه خبره هغه دا ده چې ته به مثبت گفتگو کې د خپل ځان سره پازیټیو سیلف ټاک ورته وایي دې ته چې پازیټیو سیلف ټاک ته کې د خپل ځان سره مثبت خبرې کې نو پتا کې به اعتماد سیوا کېږي لکه ته اوس وایې مثال به ته چې دا کار زه نشم کولی نو داسې به نه وایې ته به وایې دا کار زه کولی شم انشاءالله دا کار زه کوم تا امتحان کې فیل شوې ته وایې دا خو زما اولې سټپ و بسم الله و دا دویم سټپ کې به زه کامیابېږم دغه شانتې تا یو کار وکړو هغه کار ستنه غلط وشو ته وایې دا دې پیر مې غلط وکړو دې بل پیر باندې به دا زه کوم ډولي شیپ چې کومه سره شوون وی هغه 184 ټایمز هغه ریپیټ شوه 184 ټایم هغه بار د ایکسپریمنټ سم نه اخره پورې دا ریپیټ کوو 184 دفعه څوک د سم نه کار نشي کولی موږ لس پېره څه کار نشو کولی خلک 184 پېره هغې کار ریپیټ کو اخر کې کامیاب شو ځکه هغې سوچ مثبت و هغې سړي لاره سیده وه چې ما ته هغې ته پته وه اعتماد یې و په خپل ځان نو له خپل ځان څخه به دا خبره کوي چې اوس دا کار کولی شم که ته یو کار کوې نو خپل ځان ته وایم چې اوس دا کار کولی شم یو سرجن ووایي ځان ته ویله چې پلانکیه ځان ټینګ کړه هغه سړي ورته ویل چې زما دا نوم نه دی هغه تا ته نه یم ځان ته یم خپل ځان څه خبرې کوم ځان تا ته ټینګ کوم چې ستا اپریشن په صحیح طریقې سره وکړم نو دغه شانتې چې ته ځان ته ښې خبرې ته رامخته کړې
نو ستا وجود چې دی په سیده لار باندې روان وي، ستا ژوند به برابرېږي. درېیمه خبره د الله ذکر چې الله ته یادې. ګوره میډیټیشن چې ورته وایي، ته جدا ځان له ټایم ورکې، الله له ټایم ورکې، تر خپل ځان څه سوچ وکړې، ته داسې ښه جدا ځای ته کښېنې چې په هغې کې ته خپل ځان څه سوچ وکړې، په دې کائناتو کې سوچ وکړې. ګوره قرآن کې هم بار بار دی که نه، په دې کائناتو کې سوچ وکړې، غور و فکر وکړې، تدبر وکړې. دا خبرې چې الله ویل دا انسان مثبت لارې ته برابروي، دا انسان هدایت ته برابروي، سیده لارې ته برابروي. الله زموږ د ښه ژوند مونږ ته لاره ښودله، مونږ د ښه ژوند مونږ ته لاره الله دا ښودله چې ته څه وکړه، ته په کائناتو کې فکر وکړه، تر الله ذکر وکړه، ته الله یاد کړه، تر الله چې کومه کائنات دی په دې کې غور فکر وکړه. مخکې وروسته چې دی منډې تړلې ووهه، ته چې دی نو ستا زړه ته به ارام، ستا زړه ته به سکون میلاو شي. ځکه ګوره الله په یاد کې چې کومه دی، الله بذکر الله تطمئن القلوب، ستا زړه مطمئن شي چې کله ته د الله ذکر وکړو. څلورمه خبره هغه دا ده چې خپل ماحول برابر کړه. غلط ملګری د انسان ژوند بربادوي، ښه ملګری د انسان ژوند سازوي. د ښه ملګري مثال پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ښه ملګري مثال د عطر فروش دی چې ته عطر که تا له دل نه کړي نو په تا خو ښه بوی درشي که نه. او د غلط ملګري مثال دا د انګر په شانتې دی، که تا کپړې له ونه سیزي نو ستا باندې هغه بدبویي خو درشي که نه، هغه لوګی خو باندې درشي که نه، ستا موډ به خراب کړي. نو ښه ماحول ځان ته پیدا کړه، داسې ملګري ځان له پیدا کړه چې تا له حوصله درکوي، ته له ډاډګیرنه درکوي، ستا وجود برابروي، ستا ژوند برابروي، تا ته لاره ښیي، تا ته لاره سیده کوي. یوازې دا نه چې انسان ستا ملګری، ښه کتاب ستا ملګری، قرآن مجید ستا ملګری دی، ښه موټیویشنل سپیکر ځان له اوره، چېرته یو بیان اوره، چېرته یو ښه خبره بل چا نه اوره، چې ته د خلکو نه ښې خبرې اورې، ستا وجود هم د ښو خبرو ډکېږي. نو ښه ملګری کتاب هم کېدی شي، ښه ملګری ښه لیکچرر هم کېدی شي. دغه شانتې چې دی نو نور ډېر شی انسان چې سوچ وکړي نو ښه کارونه هم د انسان ملګري جوړلی شي. او په دې ښه کارونه چې ته کې کومه منفي کارونه چې کومه ستا په وجود کې دي، منفي اثرات کومه ستا په وجود کې دي، هغه به ختمېږي. اخري خبره او ضروري خبره چې حرکت پکې، پالتو به نه کښېنې. چې ته پالتو کښېنې، پالتو ذهن چې کومه وي دا د شیطان ګړي، منفي سوچونه دې ته راځي. چې منفي سوچونه ستا وجود ته راځي، ستا ذهن ګنده کېږي، ستا ذهن چې دی دا د بیماریانو نه ډکېږي. نو فارغ به نه کښېنې، بلکې هر ټایم به خامخا څه نه څه کار به کې، ورزش به کې، دغه شانتې چې د کتاب به ګورې، مطالعه به کې. که نوري سم نه شې کولی، د بل له فایدې سوچ به کې، بل انسان له ته فایده ورکړه، ته دا سوچ وکړه، ته بیا هغه خوشحالي ته حاصل کړه، ته به ووایې چې جنت څه خوشحالي ده. ته بل انسان له فایده ورکړه، الله ستا په زړه کې څومره خوشحالي اچوي. ته بل انسان څه نیکي وکړه، د چا څه پیټه یوسه، د چا څه ښېګړه وکړه چې ته خوشحالي وینې. نو حرکت کول، ځان مصروفه ساتل، دا انسان د غلطو اثراتو نه، دغه شانتې دماغ د غلطو خیالاتو نه دا ختموي. یو څو خبرې دا مو وکړې، الله دې په موږ عمل کولو توفیق راکړي. او دا داسې خبرې چې په دې باندې موږ کله عمل وکړو نو زموږ مثبت سوچ طرف ته به لاره برابر شي، زموږ مثبت سوچ چې کومه دی هغه به را سیوا شي او را ډېر به شي، او کومه منفي سوچ چې کومه دی هغه به زموږ کم شي. امید لرم تاسو له فایده درکړې. د لوی الله په امان. سلام علیکم.